کنه چې زموږ د املا دا څنګه دا سیده را کنه داسې سیده وای شو لکه ډېره پاسې سړی یو ګلاس کیږي اوبه چې هغه به توی نه شي داسې سیده د املا داسې برابر څنګه روغ جوړ وای نن بیا یو پیره حاضر یو د مونږ په باره کې چې مونږ خلک په کومه طریقه باندې کې زموږ ډېر ځوانان او ډېر مشران نن سبا چې کوم مونږ کوي نو هغه په صحیح طریقه باندې نه کوي او کوم حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ اورېدلی دی مثال نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی دی نبی علیه السلام فرمایي ډېر مونځګزار داسې دي چې به 50 شپېته او یا کاله مونځونه کړي وي او د هغې به یو مونځ هم نه قبول شوی هغه طریقه ولې چې په طریقه باندې به نه کړي یا به رکوع صحیح نه کړي یا به سجده صحیح نه کړي یا به په ارکانو کې نور څه فرق وي نو نن مونږ یو پریکټیکلی دا مونځ یو طریقه تاسو ته ښیو نو تاسو نو دا ملګری مونږ سره راغلی دی او انشاءالله تعالی مونږ به د مونځ طریقه تاسو ته ټوله په دې سکرین باندې ښیو دا ملګری دی چې کله مونځ ته انسان ودرېږي نو مونځ ته ګوره دا خپې چې کمې دي که نه نو د دې دا کې تقریبا یو سپک لاره پرېښودل دا ضروري وي او بدن دا چټک وي داسې ډیله ودرېدل یا داسې ودرېدل یا خېټه راوباسل دا طریقه صحیح نه وي داسې طریقې سره ودرېږي چې هر څه بدن دا برابر وي دویم چې انسان نیت تړي د نیت نه پس انسان غوږونو ته ګوتې ووسي الله اکبر کوي لکه مثال په طور باندې تاسو الله اکبر کې نیت وتړئ په نامه باندې لاس کېږي ګوره دی ته د په نامه باندې لاس کېښودو او ولې طریقه دا ده چې مونږ ګورئ دا 2 ګوتې دي دا مونږ داسې ونیسو او دا 3 ګوتې پرې راپاسه کوو لاسونه به داسې کېږو بیا زموږ ډېر مشران او ډېر ځوانان داسې چې الله اکبر وکړي نو شروع شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نو ګوره دا طریقه داسې نه ده مونږ چې څنګه الله اکبر کو نو مونږ به ډایرکټ سبحانك اللهم وبحمدك شروع کو اعوذ بالله دې ته حاجت بدلې ته امکان نشته نه بسم الله ته شته مونږ به ډایرکټ شروع کو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا عین پس کم دی نو بیا اعوذ بالله به وایو بسم الله دواړه به وایو لاول کې به اعوذ بالله بسم الله دواړه نه وایو او چې څنګه ولا اله غیرک وایو نو بیا به څه وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سورة الفاتحه دا به شروع کو ګوره سورة الفاتحه مثال په طور باندې خلک شروع کوي دلته څنګه سبحانك اللهم نه مخکې اعوذ بالله بسم الله وایي چې څنګه ولا اله غیرک وایي نو بیا وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمین دا شروع کی دا طریقه هم صحیح نه ده اعوذ بالله او بسم الله دواړه به هلته وایو او سر کې به نه به اعوذ بالله وایو نه بسم الله وایو مثال په طور باندې بیا چې یو رکعت مونږ وکړو مثال په طور باندې سورة الفاتحه مونږ ووایو او بیا سره مونږ یو سورت میلاو کړو نه پس بیا مونږه رکوع ته ځو رکوع له انسان څنګه ځي رکوع ته ورشه ګوره رکوع ته داسې ځو که نه چې زموږ د املا دا څنګه دا سیده را که نه داسې سیده پوه شوې لکه ډېره پاسې سړی یو ګلاس کېږي اوبه چې هغه به توی نه شي داسې سیده د املا داسې برابر وي دې ته رکوع وي داسې رکوع هم نه کوو مثال په طور باندې چې غلطه شي څوک رکوع داسې کړي څوک په یو انداز باندې کې دا رکوع غلطه ده دا د حدیث مصداق دا جوړیږي د دې نه پس مونږ 3 پیرې سبحان ربي الاعلى وایو پوه شوې د دې نه پس مونږ واپس راځو قومې ته سمع الله لمن حمده سیده براشو لاسونه به زموږ سیده پوه شوې د دې نه پس به سجدې ته مونږ لړ شو ډایرکټ الله اکبر به شي 3 کرته سبحان ربي الاعلى لاسونه ارسو پیټ دا څنګه چې کمیری دا په ځمکه باندې نه دی باج خلک داسې دي لاسونه کته کې داسې دي دا طریقه غلطه ده لاسونه به داسې چې دا داسې مونږ کوي زو لاسونه په دې مسکه پوده دي کې تندې او دا لاسونه څنګه دا داسې بر راشي دا به مونږ بر راولو دې طریقې سره یو رکعت برابر شي الله اکبر برابر راشو الله اکبر
نو ګوره دا یو رکعت زمونږ او تاسو برابر شو. دویم رکعت ته چې مونږ له راشو، دویم رکعت کې بیا خلک وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دې ټایم کې بیا اعوذ بالله دا نشته دی. دې ځای کې بیا مونږ وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، بسم الله به ووایو او سورة الفاتحه دا به شروع کو او دغه شانتې به دویم رکعت دا مونږ هم برابر کو. الله رب العزت په دې باندې د عمل کولو توفیق دا راکړي.